زه صاحب د دې ګوهر باچا په کور کې اوسېدم او زما زوی د انورتاج په پمپ کې و، هغه سره و منیجر په پمپ کې. اوس موږ غریبي ده، موږ ډېر واړه واړه بچي دي او دې خلکو موږ سره ډېر زیاتې وکړو. زما زوی د دوی د لاسه ورک دی، زما واړه واړه لمسي دي او سره ته پراته دي. نو زه څه چل وکړم صاحب؟ زما په جیره به ځمکه هم نیولې، حکومت دې وګوري. زما په ځای کې د انورتاج کور هم دی، زما په ځای کې د انورتاج حجره هم ده. 11 جیره به جایداد زما د نیکه دی او دې انورتاج رانه نیولې دی او اوس مې هم نه پرېږدي. ما سره ظلم کوي، کله مې تاڼې ته بوځي، کله مې حجرو ته بوځي، ما سره ډېر زیاتې کوي. دا صاحب د دې ګوهر باچا په کور کې اوسېدم او زما زوی د انورتاج په پمپ کې و، هغه سره و منیجر په پمپ کې. اوس موږ ته پته نه لګي چې د ده هغه سره هر څه لانجه پیسې ته یې وړي دي یا ته نه دي وړې. خو دې ګوهر د باچا په کور کې زه اوسېدم او دې انورتاج ملک زه راوستم او سابقه ایس ایچ او صاحب واجد خان هغه زه بوتلم او د ده انورتاج په ځای کې زما نه په زور باندې ګوته ولګوله چې دا کور ستا خپل دی او په زور یې رانه ماته وې وځه. نو زه د دې سړي د لاسه د کوره ووتم او کور دی راغی، پولیس ورته تاله واچوله او دا ګوهر باچا وراره او ورور یې بوتو او هلته یې پشپه وکړه بې څه بې ګناه. مونږ په خپل کور باندې وشرمېدو، زمونږ غریبي ده، موږ ډېر واړه واړه بچي دي او دې خلکو موږ سره ډېر زیاتې وکړو. زما زوی د دوی د لاسه ورک دی، زما واړه واړه لمسي دي او سره ته پراته دي. نو زه څه چل وکړم صاحب؟ زما په زمانې 12 جیره به ځمکه هم نیولې، حکومت دې وګوري. زما په ځای کې د انورتاج کور هم دی، زما په ځای کې د انورتاج حجره هم ده. 11 جیره به جایداد زما د نیکه دی او دې انورتاج رانه نیولې دی او اوس مې هم نه پرېږدي. ما سره ظلم کوي، کله مې تاڼې ته بوځي، کله مې حجرو ته بوځي، ما سره ډېر زیاتې کوي. دا خلکو سره اوس اچولې ما. نو حکومت ته زما دا خواست دی مشرانو ته چې زما د غریبۍ تپوس وکړي، کله کور دې وګوري که بیا هم زموي نو زه به یې ولې تاوان ورکړم او دې دې ما ته یو ثبوت وښیي په کوم ثبوت سره ده په ما باندې دعوه کړې ده چې زما په زوی باندې د ده پیسې دي. هغه پیسو ثبوت دې راته وښیي. هغه په پمپ کې منیجر او تیل خلکو وړي دي او دې هغه پیسې ما پسې یادوي چې دا تا پسې تین دي. نو که زما په زوی دی نو زما زوی د ده د لاسه ورک شوی دی او کلی یې پروښی دی په سعودي کې په جیل کې پروت دی. نو مهرباني وکړئ او زما غریب سړي تپوس لږ د دې مهنې صاحب نه وکړئ. زما وزیر اعلی صاحب ته دا خواست دی، مونږ د عمران خان سړي وو، مونږ د دې پارټۍ هم سړي وو، مونږ ستاسو محتاط هم یو، خو مونږ د دې سړي نه خلاص کې د خدای خاطر وکړئ او زمونږ د ده د لاسه رزق ونه خوړو او هر وخت هم شرموي او راکاږي. نو شپه ورځ د شپې مو وباسي، د ورځې م راپسې راشي، کله هم په پولیس شرموي او کله هم په ولس شرموي. نو زمونږ خو غریبي ده، که سبا له خودکشي مو کړو نو خلک به یې زیاتې وکړو، بچي نشو ساتلی او د دې مهنې د لاسه موږ ډېر ګډوډ یو او مهرباني وکړئ او موږ د دې سړي نه خلاص کړئ. زه سید ګوهر شاه د مټه مغلهیل نه خبرې کومه، د پلار نوم مې دی سید قاسم شاه. زه جی تاسو ته یو ګیله ټولو پی ټي آی والا مشرانو ته کومه جی په سوال درته ویمه. د دې سړي زوی انورتاج ملک انورتاج مینه سره په پمپ کې و د 20 کالو نه جی او هغه زوی باندې هغوی پیسې یا شته یا نشته دی، خو چې زمونږ پې پیسې دي جی. دا سړی ما په کور کې اچولی و، دا لحاظه زما کور دی جی، د مخامخ سټامونه دي، دوی تلي دي او د پولیس په زور باندې بله ورځ مونږ بوتلو، بیخي بې بدې را باندې شپه مو کړه او زمونږ یې بېعزتي مو کړه په خپل کور. مونږ ته کور ته جي تاله واچوله. زه تاسو مشرانو ته د پی ټي آی والا سوال کوم، وزیر اعلی ته، وزیر اعظم ته، چې مونږ څه بد کړي دي جي. دله خو مونږ ګوټونه ورکړي، پاس کړي هم دی. د هغې خو دا مطلب نه دی چې دی راځي او د خلکو کورونو ته غریبانان خلک شرموي جي. تاسو لږ تپوس وکړئ جي، د غریبانانو تپوس وکړئ جي، دا دوی څه راغشتي دي او څه کوي جي. پیښ شوې او نور بس زه به تا ته سویم راشه په خپل انکوایري وکړه که دا کور د دي خوښې کړي دي، که زموږ انکوایري وکړه نو ما له څوک یې زما وزر کوي، زما څه کوي، ما سره به څه کوی جي. زه تاسو ته خواست کوم چې زما دا خبرې واورئ او دا سړی زموږ نه قلار کړئ جي. نه جي وي د ده
پزوی زمونږ پیسې دي او جی د ده زوی هم د هغه د لاسه لاړه سعودي ته ورک شو جال ته کې ګیر دی اوس د دې خوار نه په زور د یا د ډي سپي یا د اس ایچ او په زور یې بوتلی دی او ده ته یې ویلي چې دا کور ستا دی مونږ ته ګوته ولګوه نو د کور د سره څه دي چې ما سره دا کاغذونه دي مکمل زه وزیر اعلی صاحب ته هم دا خواست کوم نورو پی ټي آی والا مشرانو ته هم دا سوال خواست کوم چې دا تاسو غل راوستی دی سم راوستی دی چې مونږ سره دا چلونه کوي